نو دغه کاریانو د وجې نه چې بار ملک نه راځي کلین شوی کړي وي د ګیرې احترام هغه قدر ختم شو. اوس زموږ پاکستان کاریانو هم دغه کار شروع کړی دی، ورو ورو ګیرو کې کار شروع کړی دی. څو کالو بعد به دین کلین شو شروع کړي. بار ملک نه هغه کاریان راوستل چې هغوی کلین شو کړي وي، د هغوی دپاره غټ غټ مجلسونه منعقد کول، د هغوی احترام کول، یقینا د رسول الله سره بېوفایي دی. د مصر او د نورو ملکونو ولا قرا حضرت په تاسو لیدلی وي چې ګیرې میرې نه وي، مکمل کلین شو به یې کړي وي، ګیرې صحیح نه لګېږي. ډېر خلک بیا وایي چې جي هغوی ته هلته ګیره پرېږدي نه، هغوی به لایسنس جوړوي. خو لایسنس ته جوړ کړي که نه، دوی چې ګاډي ته لایسنس جوړوی شي د ګیرې ته لایسنس نه شي جوړوی چې دا واجب دی، خو دوی ته خوند نه ویر کوي. د ګیرې خیریل د کلین شو کول دا ورته خوند ویر کوي. او موږ پاکستانیانو باندې ډېر زیات میندې جلسو تېرولي، په لکونو پیسې ورباندې ضایع کوي. نو کوم خلک چې دا راولي هغوی نه پوښتنه کوم د ستا پاکستان کې قرا حضرت کم دي چې هغوی ښایسته ګیرې دي د سنتو مطابق دي، هغه ولې نه راولي چې په دوی باندې ته پیسې ضایع کوي. دغه کاریان چې بار ملکونو نه راشي، په مختلفو ځایونو کې جلسې کوي، خلک قدر احترام کوي، خلک پې ګلونه ولي، خلک ورسره تصویران وباسي او دوی کلین شو کړي وي. نو خلک دوی ته ګوري چې دا دومره معزز خلک دي، خلک قدر عزت کوي او ګیرې نشته. نو عوام خلک به څه وایي چې پرېږده مړه دا قاریان دي، او اعتراض هم کوي چې ګوره د مصر قاریان ګیرې نشته، څومره معزز خلک دي. نو دوی د وجې نه خلک ګیرې نه پرېږدي، او ګیره نه پرېږدول دا څومره سخته ګناه دی، ګناه کبیره دی، حرام کار کوي چې څوک ګیره نه پرېږدي. نو دغو کاریانو د وجې نه چې بار ملک نه راځي کلین شوی کړي وي، د ګیرې احترام هغه قدر ختم شو. اوس زموږ پاکستان کاریانو هم دغه کار شروع کړی دی، ورو ورو ګیرو کې کار شروع کړی دی. څو کالو بعد به دین کلین شو شروع کړي. نو بار ملک نه هغه کاریان راوستل چې هغوی کلین شو کړي وي، د هغوی دپاره غټ غټ مجلسونه منعقد کول، د هغوی احترام کول، یقینا د رسول الله سره بېوفایي دی.